تاسي حکیم الامت بولی احمد یار خان نعیمی جاء الحق دی دی لیکل دی په 188 نمبر صفحه کې د جاء الحق وی پہلا باب اس بیان میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر یا بہائی وغیرہ کہنا حرام ہے. احمد یار خان وی نبی علیہ السلام ته بشر ویل حرام دی. بعض ځایو کې بریلیانو لیکل دی وی دا د ابلیس خبر ده، بعضی کې لیکل دی وی دا د یهودیت خبره ده. او دویم نمبر اعتراض په جاء الحق باندې د مفتی احمد یار خان نعیمی علیه رحمت په کتاب باندې کړي. څنګه اعتراض چې اول په دجل دوکا کذب بیانې باندې مشتملو چې اعلی حضرت سے ملفوظات کې د انبیاء علیهم السلام باره کې لیکلي دي چې دوی ته بیبیانې راتلي او دوی سره به شباشو جما کوله. نو اعلی حضرت سے علیه رحمت خو په دغه ځای کې ناقل دی، نو چا چې د عبارت لیکلی دی هغه سره نعوذ بالله نه وی، هغه ګمراه نه دی. خدا کم شخصیت چې ناقل دی چې اعلی حضرت صاحب دی هغه ولې په ګمراهانو کې ورچې، هغه سره ولې معاذ الله وی. که په ناقل کې دو سره یو کس ګمراه کېږي، دا عبارت خو تام را نقل کړی دی، بیا خو تم ګمراه شوې ځکه تام د عبارت را نقل کو، اعلی حضرت صاحب هم د عبارت را نقل کو. نو که ناقل ته څوک ګمراه وي بیا خو تم ګمراهی. عمدک شان دجل دوکا کذب بیانی او دروغ په مفتی احمد یار خان نعیمی علیه رحمت باندې ویلی دي. وی هغه جاء الحق کې لیکلی دي چې نبی علیہ السلام ته بشر انسان ویل حرام دي. او د دې خپلو خبرو نه داسې یو رنګ دی خلکو له ورکوي چې مفتی احمد یار خان نعیمی علیه رحمت د نبی علیہ السلام د بشریت نه منکر دی. نو صاحب دا کتاب خوستا مخې ته پروت دی. مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمت خو خپله په دې جاء الحق کې وی نبی جنس بشر میں آتے ہیں، نبی خو په جنس بشر کې راځي. او ته چا چې نبی علیہ السلام ته بشر وی نو دا ویل حرام دی، هغه چې ورته خپله بشر ویلې. او بیا مخکې وی اور انسان ہی ہوتے ہیں، او نبی علیہ السلام انسان دے، حقوق سے عام انسان بولے، عام بشر بولے. مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمت فرمائی دا سے ویل دا درست ندی. کدے حانت پنیت باندے وے بیا پہ گوری مومن مسلمان انسان نہ پاتی کیگی. دلتا دا خبر کی چی عام بشر بورتا نوے، عام انسان بورتا نوے، دا ویل حرام دی. او دغه شان مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمت بل یو کتاب دی اردو زبان کې شان حبیب الرحمن، او په دې کې مبارک فرمائی په 103 نمبر صفحه باندې دویم نمبر عقیدہ را نقل کئی. ہر مسلمان کا عقیدہ ہے، وی دا ہر مسلمان دا عقیدہ دا کہ انبیاء کرام اللہ کے بندے ہے، چې انبیاء کرام دا اللہ تعالی بندگان دی او انسانان دی. مفتی احمد یار خان نعیمی خپلا په دې خپل دوانو کتابونو کې د دې خبرې قائل دی. دا ته دروغ وې، زه چې کله د الفاظو ته وګورم ته پکې دومره ښکاره دروغ وې چې مفتی احمد یار خان نعیمی خپله وایي چې انبیا د الله تعالی بندگان دي، انسانان دي، او ته خلکو له یو دا رنګ ورکې چې هغه د انسانیت او د بشریت د انبیا علیهم السلام او د نبی علیه السلام نه منکر دی. نو دومره ښکاره ته دا دروغ وی چې کم هغه ورقه به تاسو خلکو ته خوله چې په دې باندې مونږ سره د شیخ رحیم الله حقانی دیوبندي هغه نمایندګانو دسخطې کړي و، هغه به درته وي دا ته دروغ وی. نو زما بیا دې ځای کې یقین راشي چې کیدی شي هغه دسخط هم تا د ځانه کړی وي، ځکه ته دومره ښکاره دروغ وی په مفتی احمد یار خان نعیمی علیه رحمت باندې. هغه په دې خپلو دوانو کتابونو کې لیکلي چې انبیاء علیهم السلام د الله تعالی بندگان دي او انسانان دي، او پاتې چې څوک منکر د بشریت دي. نو دا یاد ساته امام اهل سنت، امام عشق و محبت اعلی حضرت امام احمد رضا خان قندهاری علیہ رحمت مبارک فتاوی رضویہ کے مبارک فرمائی کوم انسان چې د حضور علیہ الصلوۃ والسلام مبارک د بشریت نه انکار کوي دغه انسان د دین اسلام سره هیڅ تعلق نشته. خو څوک چې د حضور مبارک د نورانیت نه منکر دي دغه سړی بیا
کامل مومن مسلمان نه دی، دغه یقیني ګمراه دی. نو زمون خو دغه خبره ده او په دې موضوع باندې تقریبا 2 کال وړاندې مونږ وضاحتونه کړي او دا ستاسو د اکابرینو ډېر زاړه اعتراضونه دي. ته دا مو وایې چې دا زه نوې تحقیق کوم، دا خپل تحقیق دې په جیب کې واچوه. ته خو ځکه خپل تحقیق کې ځکه خو ګډې وډې وې که نه.